نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. دا اهل کتابو د نکاح په ارتباط باندې چې د کتابیه شذ سره د مسلمانانو لپاره د سورة مائده د دغه آیات مطابق نکاح جائز ده. نو شریعت د اهل کتابو د شذ سره د نکاح کولو جواز ورکړي. البته دا خبره مخکې تیر رسول چې هغه به یقیني اهل کتاب وي، یعنی تورات او یا انجیل، هر کتاب چې آسماني کتاب دوی په خپل عقیده کې یادوي، هغه تبع عقیده لري او هغه پیغمبر تبع عقیده لري. او همدارنګه دا ضروري ده چې دوی به الله تعالی په ذات باندې د توحید عقیده لري. کدا نه و نو بیا دا مشرکان بلل کیږي. لیکن د امت د اکابرو صحابه کرام رضی الله عنهم د زمانه سره نیولې زموږ تر اوسنۍ زمانه پورې چې په تجربه باندې کوم فسادات او فتنې د اهل کتاب څخه په مسلمانو کورنیو کې او اسلامي امت ته پیښې دي، نو د هغه په ارتباط باندې علما اوس د دوی سره نکاح جائز نه ګڼي، او یا خو یې جائز ګڼي خو ډېر مضبوط شرایط بیاني، او کم از کم د مکروهوالي څخه خو په هیڅ صورت کې خالی نه ده. نو د مذکوره آیات څخه دا معلومه سوله چې د کتابیه څخه علاوه د بلې کافرې ښځې سره نکاح په هیڅ صورت کې جایز نه ده، ولې چې الله تعالی د مشرکاتو سره د نکاح کولو څخه منع فرمایلی، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. او اصولی خبره چې عمومي اصولی خبره ده هغه خدا ده چې د هیڅ یوې غیر مسلمې ښځې سره چې اسلام ته عقیده ونه لري نکاح صحیح نشي. لیکن قرآن کریم د کتابیاتو سره مسلمان ته د نکاح کولو جواز ورکړي چې مسلمان د یو کتابیه یعنی یهودی او یا نصرانی ښځې سره نکاح وکړي. لیکن چون کې اهل کتاب اوس او یا په مخکنیو زمانو کې د مسلمانانو د پاره ډیر مضر تمام سوي دي، په همدې اساس د امت د اکابرو څخه ډیر داسې اقوال ستا چې د دوی سره یعنی د اهل کتابو د ښځو سره د مسلمان نکاح جائز نه ګڼي. اول عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چې دا یو ډیر جلیل القدر صحابي دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ډیر زیاته حصہ احادیث او د پیغمبر علیه السلام د ژوندانه ډیره حصہ امت ته درنقل کړي. د عمر رضی الله عنه زوی دی، د درایه او مذهب دادی چې د کتابیه سره نکاح جایز نه او د یهودی یا نصرانی ښځې سره د مسلمان د نکاح جائز قائل نه دي. د هغه څخه یو چا پوښتنه وکړه چې ته د کتابیه یا اهل کتابو د ښځې سره د نکاح کولو په ارتباط څه رایه لري؟ نو ده ورته وویله چې الله تعالی په خپل کلام قرآن کریم کې په ډېرو واضحو الفاظو فرمایي چې ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، چې تاسو د مشرکاتو ښځو سره نکاح مه کوئ تر څو چې هغوی ایمان نه راوړي. او زه پوهېږم چې تر دې لوی شرک به نو بیا کوم شرک وي، یعنی تر دې نو بیا کوم شرک لوی شرک کېدلی سي چې هغوی د عیسی علیه السلام او یا د الله تعالی د کوم بل بنده په ارتباط دا عقیده لري چې دا زما رب دی او یا می خدای دی، العیاذ بالله. نو کله چې دوی د عیسی علیه السلام د ربوبیت دعوه کوي چې دا زموږ رب دی، دا زموږ اله دی، نو تر دې لوی شرک د کومې خوا کېدای سي؟ ځکه نو زه د دوی سره د نکاح کولو د جواز فتوا نه ورکوم. احکام القرآن جساس رحمت الله علیه دا قول د دغه آیات په تفسیر کې نقل کړي. د یو مشهور شاګرد دی، د حدیثو ډیر لوی امام دی، امام میمون ابن مهران. میمون ابن مهران دا د بخاری او مسلم او د نور ائمه حدیث او استاد او د ډیر لوی ائمه څخه تیر شوی دی.
دا د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه شاګردي او د لوی تابعین څخه یعنی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د زمانه څخه مخکې دی. دی وایي چې یو ځل ما پښتنه جنې وکړه د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې موږ په یو داسې ملک کې آباد یو چې هلته اهل کتاب زیات، نو آیا زموږ د پاره د هغو د اهل کتابو د ښځو سره نکاح کول جایز دي؟ موږ نکاح سره کولای شو او د هغوی ذبیحه خوړلی شو؟ نو عایده رضی الله عنه په جواب کې راته وویل چې دغه دواړه آیاتونه ووایه. یو دغه د سورة مائده آیات چې والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، او بل د سورة بقره آیات چې الله سبحانه وتعالى فرمایي چې ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. نو دا دواړه آیاتونه عایده راته وویل چې یو آیات دا خبره کوي چې د مشرکات سره نکاح کول حرام دي، او په بل آیات کې دا راځي د اهل کتاب سره د نکاح کولو جواز بیانوي. نو بیا وروسته دغه دواړه آیاتونه چې درته وویل ما ورته وویل چې دا دواړه آیاتونه خو ماته معلوم دي چې په یو کې د حلت حکم دی او په بل کې د حرمت حکم دی، نو ته دا راته وایې چې د دواړو آیاتو په نظر کې نیولو سره اوس حکم دی، یعنی زه څه وکم؟ وایده رضی الله عنه دا دواړه آیاتونه بیا راته وویل او د خپل طرفه څخه هیڅ جواب را نه کړی، یعنی دغه آیاتونه یې دواړه ویل. د امت علماو د دې مطلب دا را ایستلی دی چې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د اهل کتابو د ښځو سره د نکاح پر حیلت اطمینان نه و، او په دې د اطمینان نه درلودلی چې د یو کتابي ښځې سره دی نکاح د مسلمان جائز دی. دا د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه رایه ده. دوم، د جمهور صحابه او جمهور تابعین فنزد کڅه هم د قران کریم له نظر د اهل کتابو د ښځو سره نکاح په نفسه حلال ده، یعنی قران کریم جواز ورکړی دی، لیکن د دې سره سره پر نکاح کولو باندې چې کومې نورې خرابي او مفاسد د مسلمانانو د پاره د خپل ځان او د اولاد د پاره بلکې د ټول امت اسلامیه د پاره چې په تجربه باندې مخې ته راغلي دي او لازماً د دغه نکاح سره پیدا کیږي، د همدې پر بنا جمهور امت د اهل کتابو د ښځو سره نکاح کول مکروه بولي، یعنی جمهور امت دا کار مکروه بولي. ځینې یا مکروه تحریمی او ځینې مکروه تنزیهی. خوص عامه فتوا د عام علماء داده چې نکاح سره که جائز وي نو د حرام والی د مکروه تحریمی څخه خالی نه وي. مفتی رشید احمد لودیانوی رحمت الله علیه په احسن الفتاوا کې داغه مسله راخسته ده. جساس په احکام القرآن کې د شقیق ابن سلمہ رحمت الله علیه څخه یو روایت را نقل کړي چې حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله عنه چې دا یو ډیر لوی صحابي دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رازدار صحابي دی. پیغمبر علیه السلام د خپل راز خبري حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله عنه ته کړي. چنانچه مدینه منوره کې به ترتیب داسې وو چې به کومې جنازې ته حذیفه رضی الله عنه را نغلی صحابه په هغه جنازه کې شرکت نه کاوه، او د ټولو به دا ګمان وو چې دا لکه چې هغه منافق دی چې پیغمبر علیه السلام د منافقانو یو لیست و دې حذیفه رضی الله عنه ته ورکړي. نو په دې خاطر به صحابه کرامو په هغه جنازه کې شرکت نه کاوه. د ډېر لوړ مقام دی په صحابه کرامو کې. نو دای مدائن ته ولاړ، مدائن ته چې ولاړ هلته د يهودي ښځې سره نکاح وکړ. حضرت فاروق اعظم عمر رضی الله عنه په دې خبر شو، نه خط ورولېږي او ورته ویل کل چې دغه ښځې ته طلاق ورکړ. حذیفه رضی الله عنه د قران کریم دغه آیات پړونا کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته خط راولېږي او ورته ویل چې آیا دغه نکاح کول حرام ده؟ یعنی قران خو جواز ورکړی دی، ته څنګه حرامه بوله؟
فاروق اعظم رضی الله عنه په جواب کې ورته ویل کله چې زه خو یې حرام نه بولم، البته دغه خلکو په شذو کې عموما عفت او پاک دامنی نه، په دوی کې به حیايي، عریانی او د زنا مسله عامه مسله وي. ځکه نو ماته زیاته خطر او بیره ده چې ستاسو کورنۍ ته د دغه لارې څخه فحش او بدکاری ورداخله نشي. دا روایت جساس رحمت الله علیه را نقل کړی. امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمت الله علیه چې دا زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی او د مذهب د لوی ائمه وڅدي. امام محمد ابن حسن شیبانی رحمه الله په کتاب الاثار کې چې دا هغه احادیث را جمع کړي دي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په روایت راغلي. په کتاب الاثار کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په روایت دا واقعا دا سره نقل کړي چې عمر رضی الله عنه چې کله دوم ځل خط ورواستاوه نو په دې خط کې دغه الفاظ ورته ولیکل: اعظم عليك الا تزع كتابي حتى تخلي سبيلها فإني أخاف أن يقتديك المسلمون فيختاروا نساء أهل ذمة لجمالهن وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين. کتاب الاثار صفحه 155. دا ورته ولیکل چې اعظم عليك زتا باندې دا تاکیدی حکم کوم الله تزع کتابي چې ما خط در ورسېدی پرمزکه به اعلان ایږدي حتی تخلي سبيلها تر څو چې دا طلاق کړي، یعنی دا ازما ختم ذکر طلاق مې پرېږده دې ته طلاق ورک. فإني أخاف ذک زبیرجم أن يقتديك المسلمون چې مسلمانان ستا اقتداء ونکي او پتا پسې نشي. فيختاروا نساء اهل ذمه بیا به هغوی د اهل ذمه د اهل کتاب شذ خوشوي لجمالهن د هغوی د حسن او شائست په وجه. وکفا بذلك فتنه للنساء المسلمين، بس هم دغه فتنه د مسلمانانو د شذ د پاره بیا کافی ده چې د مسلمانانو د شذ د پاره بدالوې فتنه سي او مسلمانان به بیا د جهل کتاب سره نکاح کوي، نو د مسلمانانو د شذ د پاره د لوی مصیبت جوړیږي، فورا طلاق ورک. د دې واقعې د نقل کولو څخه وروسته امام محمد رحمت الله علیه فرمایي چې فقهای حنفیه یعنی زموږ احناف علما هم دا خبره اختیاروي چې د اهل کتاب د شذ سره لکه څنګه چې عمر رضی الله عنه دا اویل چې نکاح حرام نه بولم، البته د نور مفاسد او خرابوي په وجه مکروه ده او مؤمن بنده باید سره نکاح ونکړي. علامه ابن الحمام رحمت الله علیه په فتح القدیر کې نقل کړی دی چې د حذیفه رضی الله عنه څخه علاوه حضرت طلحه رضی الله عنه او حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه دوی هم د سورته مائده دغه آیات پړونا کې د اهل کتابو د شذ سره نکاح کړو. چې کله ور باندې فاروق اعظم رضی الله عنه خبر سو نو سخت ور باندې ناراض سو او دوی ته د دې امر وکړي چې فورا د ادواړي طلاق کړي. دا تفسیر مظهری دا واقعا را نقل کړي. اوس د حضرت عمر رضی الله عنه د امر څخه چې صحابه کرامو ته جدي امر کړي چې تاسو دا کار وکړئ، او عمر رضی الله عنه د دې وجه دا شودلې ده چې یا خو به د مسلمانانو د شذ د پاره دا یو ډېر لوی مصیبت شي چې مسلمانان به د دوی د حسن او شائست په وجه بیا د مسلمانانو شذ سره نکاح نه کوي، او دوم دا چې د دې لارې څخه به د مسلمانانو کورنیو ته عریانی فحشا او بدکاری ور عام شي. خو عمر رضی الله عنه علت دا نه دی شودلی چې بیا به خلک کفر ته او یا ارتداد ته واوړي. وجه هم دا چې د دوی زمانہ خیر القرون زمانہ و د اسلام غلبه و او د اسلام احکامات مضبوط و، نو دا د لیرې سم امکان نو چې د یوې يهودي شذې په وجه د مسلمان په کورنۍ کې يهودیت راشي. نو یې بیره فقط دا و چې په دې صورت کې کېدلای شي د مسلمانانو د شذ د لپاره یو مشکل جوړ شي، او کېدلای شي چې په دې صورت کې بیا یو بے حیايي او بدکاری د عام شي. لیکن کچیر د عمر رضی الله عنه دغه تیز نظر ته او دغه هغه ګراست او ذهانت ته سړی وګوري
چې الله عزوجل ودته ورکړیو. پیغمبر علیه السلام فرمایي لو کان بعدی نبیا لکان عمر رضی الله عنه. کزمان ورسته پیغمبر وای نو عمر رضی الله عنه وای. یعنی په عمر رضی الله عنه کې الله تعالی هغه استعداد یشیو چې هغه د نبوت استعداد. خدا چې الله تعالی نبوت پر سید عالم صلی الله علیه وسلم باندې تام کړي نو دته د نبوت حصہ ونه رسي. البته د یو ډیر بهترین پیغمبر دوم ملګری وګرځاو او د مسلمانانو د پاره ډیر عظیم رهبر وټاک. د عمر رضی الله عنه د دې عمل څخه دا معلومه سول چې مسلمان ته د يهودو سره دا وی د شذ سره نکاح کول په هر حالت کې مضر او تاواني. دا خود د دې پاکه زمانہ و. کچیر د ازموج وسنۍ زمانہ د ازموج په وسنۍ زمانہ کې دا فتنه او دا د اسلام ضعف، دا د يهودیت او نصرانیت غلبه، دا د هغوی قوت، دا د هغه مختک شې شو دلسي. نو هغه کومه فتوا ورکي، کوم فتوا به ورکي. یعنی هر سړی به دا فیصله وکي چې عمر رضی الله عنه به دا په ډیرو اشد کلمات حرام و. ځکه چې د دې په زمانه کې بیره صرف د دې و چې فتنه به د دې راسي چې د شذ مسلمانانو د شذ د پاره به مشکل سي او یا بداج په کورونو کې به بے حیاي عام سي. واسکو د بے حیاي سره سره کوپر هم عاميږي او د مسلمان کور ته کوپر ورسي. دا په دې خاطر چې یو خو د يهودانو او نصرانيانو غلبه ده، په تمام عالم باندې د دوی غلبه ده، نو دوی بخپل کوپر د مسلمانانو وطنونو ته ورور. د دارالعلوم دیوبند یو مجلد الداعی په نامه باندې په عربي کې چاپیږي. دا مجلد د تیر کال د شوال او د رمضان المبارک د میاشتې مجلد د 1415 کال د رمضان المبارک او شوال د میاشتې غاڼه ده. په دې کې د مصر د وسنی واکمن چې دا د عبدالفتاح سیسی په نامه باندې اوس التپاچا دی او یو کال یا دو کال مخکې د مسلمانانو حکومت د کودتا په زور باندې وران کی چې د محمد مرسی په نامه باندې هغه د مسلمانانو د اخوان المسلمین پاچاو دا وی حکومت وران کی. بیا په مصر کې ډېر زیاتې مظاهره وسوه چنانچه د صحیح راپورونو مطابق چې دا خبرونو نقل کړي دي او الجزیره ټلویزیون هم دا پورته کړي دي چې د عبدالفتاح سیسی د طرفه د دې مظاهرو داسې کلکه مقابله وسول چې په یو ورځ باندې 4000 ښځې، کوچنیان او لویان کسان په بلدوزرانو په سړکونو باندې په شهادت ورسول او تقریبا در 4000 زیات کسان اوس د مصر په زندانونو کې پراته دي او تر 1500 زیات علما په اعدام محکوم شوي. دغه عبدالفتاح سیسی د مصر د دفاع وزیر د فوج مشر په دغه مجله کې لیکل شوی دی چې دغه عبدالفتاح سیسی مور يهودي ده او دغه عبدالفتاح سیسی ماما د اسرائیل د تعلیم او د معارف وزیر او دا د هغه طرفه څخه د روزل سویو چې د مسلمانانو په خلاف یې په دومره شدت باندې اقدام وکړي. یعنی کافران دا کوشش کوي چې پر مسلمانانو باندې حکومت اوس د کومې لارې څخه خلاص تراوي. نو د دوی دا فیصله ده اوس چې مسلمانانو تخپل شذ ورکړي ترڅو چې دغه طرفه څخه هغه کس هم يهودي او یا يهودي طبيعت کړي او بیا د هغه په وجه باندې د مسلمانانو په ملکونو کې پاچاهي ته ورسي ترڅو چې د يهودانو او نصرانيانو احکام او خبري عملي کړي او ظاهري د مسلمانانو رهبري او د مسلمانانو مشرتوب وکړي. دا په دغه مجله کې صراحتا نقل شوی دی او دا د اعتماد وړ مجله ده ځکه دا د دومره لوی ادارې څخه دا مجله چې د تمام عالم ټول ملکونو ته ځي. په دې کې وضاحتا دا خبره ټول لیکل شوی او د دې څخه علاوه د فلسطین د نظام د نړولو او نن پر عربي نړۍ باندې د يهودانو د غلبې یو بنیادی وجه هم ده چې د عربو اکثرو کسانو د يهودانو شذ سره او نصرانيانو شذ سره نکاح کړي چې پر کورونو او پر اولادونو باندې د يهودیت آثار پراته دي. د دین علاوه د اکبر بادشاہ چې دا زموږ د اوسنۍ زمانه څخه تقریبا 400 کال مخکې په هند کې تیر شوی او دا هند د مسلمانانو ملک په دې باندې د مغولي پاچاهانو پاچاهي تیر شوی او د دې نمخ کې سلطان محمود غزنوي ور باندې حکومت کړی او د دې نمخ کې د مسلمانانو حکومت.
یعنی اوس به تقریبا دا 100 کال کېږي چې دا هند حکومت د کافرانو په لاس راغلی، یا 1.5 کال. د دې نه مخکې دا حکومت د مسلمانانو او دا ملک د مسلمانانو دی. نو دغه اکبر بادشاه 4 ښځې درلود. یوه ښځه یې په دې کې عیسوي وه. د دغې یوې عیسوي ښځې په وجه باندې د اسلام دین پرېښودی او د الله تعالی د کتاب په مقابله کې ځان ته یو کتاب انتخاب. او په هند کې د هغه وخت څخه یهودان او نصرانیانو رشد پیدا کړي چې هند مکمل نظام له منځه ولاړ. او دا زه په سترګو باندې وینم که مسلمانان په دغسې ترتیب کې روان وه نو ډېر لنډ وخت کې به د یهودانو اثر د دغه مسلمانانو پر کورنیو او پر نظام باندې مراجع. او دا د کافرانو کوشش او مهنت دی چې روان د اسرائیلو او دارنګه د یهودانو نصرانیانو او د شیګانو اوس یوازنی فرموله دا ده چې د مسلمان کورنۍ د دننه څه تباه نشي تر هغه وخت غلبه ور باندې حاصلېدای نشي. نو دوی په ډېره اسانۍ باندې مسلمانانو ته خپلې ښځې ورکړي. حتی د شیګانو د طرفه خو په معمولي شي باندې هم ښځې ورکول کېږي او د یهودانو نصرانیانو د طرفه هم دا سلسله عامه. او دا د مسلمانانو په کورنۍ کې یو سرطان. هغه وجه د دې دا ده چې د مسلمانانو عقاید اوس ضعیف دي، د دین سره تعلق کم دی. د خپل اولادونو د تربیت د پاره دی لږ وخت هم نسی ورکوه. دا موږ او تاسو یو دادی ګورې وینو د خپل اولاد تربیت ته څومره توجه کوو. یعنی ډېر کسان داسې وي چې د سهاره تر ماښامه د دنیا په کار اخته وي، په میاشتو باندې د خپلې کورنۍ نه مسافر وي، خو د خپل اولاد اسلامي تربیت د هغه اخلاقو ته یوه ذره نه متوجه. کله چې یو کوچنی پر دغسې غلط فطرت رالوی سو چې پلار مور یې و اخلاقو ته اسلامي تربیت ته متوجه نه وي، حتی هغه تر بلوغ تر زمانې پورې پیغمبر علیه السلام سم نه پیژني، صحابه کرام نه پیژني، په عقیده خبر نه وي چې ماته د صحابو په شان کې څنګه عقیده پکار ده، د اسلام د دین په ارتباط ماته څنګه عقیده پکار ده، په دې نه خبر. نو دغسې کس که سبا د یو یهودي ښځې سره نکاح کوي دا به د خپلو اولادونو تربیت څنګه وکړي؟ حالانکه پیغمبر علیه السلام فرمایي کل مولود یولد علی فطرته، هر نو پیدا هر کوچنی دا پر فطرت باندې زیږي. مطلب دا چې په هر کوچنی کې الله سبحانه و تعالی یو استعداد یې شي دی چې هغه استعداد د اسلام د قبلولو د پاره. هر کوچنی پر اسلامی استعداد زیږي، فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. نو مور پلار یا یهودی کی، مور پلار یا نصرانی کی، مور پلار یا مجوسی کی. بیا پیغمبر علیه السلام د دې مثال وای د دې داسې مثال دی تاسو ویني چې د وښې زوی پیدا سي روغ رمټي، نه یې پزه سري نه یې غوږونه څیري، لیکن وروسته خلک راولاړ شي غوږونه یې ورڅیري کی پزه یې ورداغ کی. نو وای داسې دا انسان پر سالم فطرت الله تعالی پیدا کی. نو دا چې نن موږ ګورو زموږ په عصر کې زموږ د ضعف حالت او بیا هم د مسلمانانو د پاره د دې فتوا څوک ورکوي چې د یهودي ښځې د پاره دته نکاح کول جائز دي، دا مسلمان ته زهر ورکول او زهر ورکول دي د دې دپاره چې د دنیا او آخرت دواړه ورخراب، بلکې د دنیا تاوان خو په هر صورت کې چې دا تیریږي، لیکن د آخرت تاوان د همیشه دپاره باقي وي. د خپلو اولادونو او خپلې کورنۍ د تربیت دپاره دا ضروري ده چې مسلمان باید د یهودانو د شانو څخه د هغوی د کارونو او مزاج څخه په کامله توګه ځان وساتي. نو دا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه څه خبرې نورې هم را نقل کړي دي. په دې ارتباط باندې د علماو ډېر زیات اقوال هم راغلي دي. دا خو فقط ما یو څو نمونې درته بیان کړې. داسې په زرهاو نمونې نن په عالم کې شته چې یهودیانو د ښځو په خاطر باندې د ښځو په ذریعه مسلمان ملکونه قبضه کړي. دا اندلس دا هم د همدغه سلسلې په اعتبار باندې قبضه شو چې د پاچا یې د یهودي ښځې سره نکاح وشوله، یهودانو د ده دربار ته دننه لاره پیدا کړه، هلته یې خپلې مشورې ورکولې او د دې پاچا سره نږدې علما دا یې له منځه یوړل. همیشه په دنیا کې د یهودانو قانون دا دی چې پاچاهانو ته اسلامي پاچاهانو ته آزاد مستقل او باعزم علما نږدې نور پرېږدي. د هغوی په ذهن کې دا ورکوي چې علما باید تا ته در نږدې نشي،
ځکه دا سخت طبیعته سخت مزاجه یا د دوی په اصطلاح باندې ترهګر دا ولې دوی د دې مسلمانو پاچاهانو په ذهن کې دا خبر ورکوي دا د دې دپاره ورکوي چې دوی د دغه خلکو مشورې واخلي یا خو مسلمان دی چې هر څنګه وي که د ده په مجلس کې داسې آزاد مستقل درباري ملایان نه چې خپله یې لمونځ هم نه زده داسې نه چې مستقل آزاد علما د ده مجلس ته ورسي نو ده ته سمې مشورې ورکوای شي او دی د امت رهبرۍ ته کلک برابرولی شي لیکن دا اوس باقاعده یو تعلیم روان دی په ټوله نړۍ کې او دا د یهودانو د طرفه روان دی چې باید د مسلمان پاچا په مجلس کې آزاد علما نه ولی آزاد علما خو دی صحیح لین ته بیایي او د دوی د لین څخه اړي دا د یهودانو مهنت ما ته یو چا وویله یو عربو هغه د یو یهودي ښځې سره نکاح کړی نو هغه کیسه کول چې د خپل اولادونه به یې روزانه ورسره وه او په مسجد کې بیا دغه کړې وه او دی والته په دکان کې اخته و هر ګړی به مسجد ته تللی چې دا کوشنیان یو خوا ته ونوځي یو موټر یې ونه ول ما ورته ویل ته دا څومره په تکلیف یې ده دا خپلو اولادو سره ولې کور نه پرېږدې چې دلته یې راولې ول ده راته ویل چې زما کوروالا یهودي ده زه بیریږم که ما د یوه ګړي دپاره ورپرېښودل یهودیت ته اړ نو دا یقیني ده او د عمر رضی الله عنه تیز نظر د دې امت دپاره ډېر بهترین علاج ده امت ته پکار دا ده چې د عمر رضی الله عنه د دې نظر قدر وکړي او د دغه شأن څخه ځان وساتي دا نه چې صرف د پښتون په نامه باندې آخر داسې څوک پر ځان باندې واکمن کړي چې د کورنۍ ټول نظام یې د اسلام څخه جلایي الله دې مو حفاظت وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب